نو د هغې وعظ او د نصیحت کتابونو کې د برسیسا دا واقعه شته. دا د بن اسرائیل یو کس تیر شوی دی راهبو د خپل زمانې لوی عبادت گزار انسان دا د برسیسا نه نو کلی کې به عبادت کو او بیا وی یره د دې کلی نه بارزم ځان له په ځنګل کې او په صحرا کې ځان له برسیسا جونګړه جوړه کړه او په هغه صحرا او جنگل کې باغی برسیسا عبادت کو ځان سره به خوراک ساته چې کم بشو خوراک به ځان لراوړو لږ معمولی خوراک به کو او بس د الله عبادت به کو شپه ورځ د الله په عبادت کې لګیو او داسې عبادت برسیسا کو چې په هغه زمانه کې د برسیسا په شان عبادت گزار انسان دا بل نو داسې عبادت کوونکی انسان او برسیسا شیطان چې وکتل چې دا ډیر زیات عبادت گزار دی کله یو وسوسې کله بل کله یو کله بل ستړی یو شی بل شی خو برسیسا په خپل عبادت باندې کلکو شیطان ته پته ولګېده چې دی خو د عبادت نه نشه مړولی او خپل جال به استعمالوم چې د ښځو کم جال دی د هغې جال نه څوک نه دي بد شوی هغه جال به استعمالوم دا شیطان راغی شیطان ابلیس دی راغی او د یو سپینګیري په شکل کې د بوډا په شکل کې او د یو بزرگ په شکل کې ځان سره مصلی او جانماز راوړه او د برسیسا چې کومه جونګړه وه هغې سره بار په یو ځای کې عبادت شروع لګیا دی دا منځونه کوي دوک دیوک دی سجدې او دا رکوع او دا عبادت او دا قیام او قومه مضبوط عبادت کوي برسیسا چې به کله ستړی شو نو دی به په هغې کړکۍ کې لږ غونتې ودرېده ځنګل ته به بار کتل چې وی کتل یو سپینګیري او سپینو جامو والا په شکل خشته هغه په مانځه باندې ولاړ دی دی یې په تماشه شو ډېر اوږد قیام یې وکړه او چې کله قیام یې وکړه نو بیا رکوع له لاړ چې رکوع له لاړ دی ورته ولاړ دی چې دا دومره اوږده رکوع یاره دا خو ما نه خپل مونځ پاتې کېږي برسیسا راغی په مانځه باندې ودرېده 2 رکعاته باندې سلام وګرځو یاره ته راشه هغه سړی وګوره چې سر یې ورته که هغه لا په رکوع کې خو ما خو 2 رکعاته مونځ وکړه زه خو م اوږد مونځ کوم هغه لا د رکوع نه سر نه وي راوچت کړی چې بیا یو 2 رکعاته وکړل نو چې بیا سر ورته که هغه په قومه دی ورته ولاړ هغه په قومه کې ولاړ دی بیا یو 2 رکعاته مونځ وکړه چې بیا سلام وګرځو چې ویې کتل هغه قومه د هغې سړي هغه سجدې ته یې چې وکتل چې د اوږده سجده او دا قومه او د شپې عبادت او د ورځې عبادت لږ ساعت خوب او عبادت